په مون خلکو کې نن سبا بغض او کینه دومره سیوا شوې ده د مونږ چې ول جیلسي وایو دا جیلسي دومره سیوا شوې ده چې په خوازاخیله چې د سواد دغه طرف ته یو علاقه را چې په دې کې یو تربور د بل تربور ډاینې ته اور ورته کړی دی ګودام ته وردن شوی دی ډاینه چې کومه وایه په هغه ګودام کې بوس پراتو نو هغې له ورله اور ورکړی دی ولې ورکړی دی پولیس چې ګرفتار کړی دی او انویسټیګیشن یې ترې کړی دی نو یقینا تاسو به لا خپله اندازه وشي چې نن سبا په مونږ خلکو کې بغض او کینه څومره سیوا ده مونږ خلک څنګه د یو بل خپې وخو ګوره دې حوالې سره یو واقعه را یاده شوه چې د سیند په غاړه باندې یو کس هغه به رودانه د سیند غاړې ته داسې چکر وهلو چې یو ورځ وللته یو بابا میلاو شو نو بابا وله وغواړه ځوانه ستا په زړه څه دي څه ارمان دی وغواړه ماله نو هغه بابا لکه هغه بابا چې اصل کې کوم زبرګو یو قسم لري او کیسه ده لکه حقیقت کې نه ده نو هغه تیار څه غوښتلي دي هغه سړی ډېر زیات مالداره شوی دی نو هغه خوا کې ورسره ګاونډی و هم ته خبر شوی دی تربوري و هم ته خبر شوی دی چې لکه دی خو دغه رنګ سیند په غاړه تلو دله یو بابا میلاو شوی دی او هغه بابا اوس د ده هر خواهش او هر ارمان پوره کوي نو دغه رنګ بیا ګاونډی چې کوم تربوري چې کوم هغه هم د سیند پیرې شروع کړي هر ورځ به سیند تلو چې کاش د زبرګ د بابا چې کوم دی په ما باندې پیښ شي او زه م ولې د خپل زړه مدعا ووایم نو یو ورځ په دې زبرګ په دې باندې په دې تربور باندې په دې ګاونډي باندې هم دغه بابا پیښ شوی دی نو دته بابا ولې ویلي وغواړه ځوانه ته څه غواړې نو د دې بابا له ویل چې زه تا نه سم نه غواړم خو مهرباني وکړه د ماغه ګاونډي د ماغه تربور له چې څه ورکړي ته واپس واله ما را سم راکو خو هغه نه واپس واله لکه دا زموږ د خلکو نن سبا سکول افطار ته دا زموږ د خلکو سوچ دی چې یعنی مطلب مونږ خپله څه نشو کولی خو بل هم څه نه پرېږدو مونږ خپله څه ګټه وټه نشو کولی مونږ خپله په دې دغه کې ژوند کې مخکې نشو تللی خو بل هم د خپو نه کلک نسو چې دی چېرته لاړ نشي نو دا په خوازخیله کې یو تربور لګېدلی د بل تربور ډاینې ته په دې وجه باندې اور ورته کړی دی چې دغې تربور ډاینې به ډېره ښه مزدوري کوله او د دغې ډاینې د مزدورۍ په وجه باندې دا تربور چې کومو دی ورځ تر وده په ترقۍ باندې روانو پیسې به یې ګټلې نو دا دنه نشوه برداشت کېدی باقاعده ورغلی د هغه کوم ځای کې ډاینه ولاړه وه هلته اور ورته کړی دی ګودام ته اور ورته کړی دی هغې کې چې نور هم څه وو هغې ټول وله سوځولي دي په څه وجه باندې یو فیکټر پکې انوالو دی بغض او کینه یو فیکټر پکې انوالو دی جیلسي نو دې جیلسي په وجه باندې کم انسان چې بل انسان ته مطلب د زړه د نیت خراب کو الله مونږ وایو نه چې الله پاک د پټو زړونو خبردار دی نو هغه یو انسان چې د بل انسان ته خپې وخي نیت یې ورله خراب کړي وي نو هغه چاله چې نیت خراب کړي وي هغه الله پاک په مخ کې بوځي خو چې د چا نیت خراب وي هغه الله پاک کله هم نه سموي هغه ګوره منزل چې انسان ته ملاویږي هغه په نیتونو باندې ملاویږي چې د انسان نیت خراب وي که نه کله هم الله پاک نه کامیابه یا کله هم الله پاک نه مالداره کوي یا کله هم چې د هغه څه د زړه غوښتنې وي هغه الله پاک نه پوره کوي ځکه چې د هغه په زړه کې یو ډېر غټ ګن پروت وي جیلسي پرته وي او دغه جیلسي او د بغض ښکار خلک چې کوم وي دی په دنیا کې ترقي نشي کولی نو دا یو اپډیټ سو خوازخیلې حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام